تقدیر څه ته ویل کېږي؟ دا یوې اندازې ته ویل کېږي. تقدیر دا په دوه قسمه باندې، یو تقدیر معلق دی او یو تقدیر مبرم دی. مبرم مطلب دا چې پاکې نور څه چینجز نه راځي، بدلون پکې نه راځي. او تقدیر اندازه چې کومه ده معلق دې ته ویل کېږي چې پاکې بدلون راځي. مثلا تور تقدیر دا شو، ته غریب سړی په کور کې ناست، یاره الله چې راته کوم رزق لیکلی به ماته میلاویږي، نو تاله سوچ درکلی، فکر یې درکلی، که ته بار ته ووتې، خپل محنت دې شروع کو، کوشش دې شروع کو، تا ته به خامخا رزق میلاویږي، ورو ورو په تا کې به چینجز راځي. یا مثلا تور تقدیر معلق د ګورئ چې کوم ځوړند تقدیري، نو که ته سلم چت ته وختې، دیرشم ته وختې، براودې د انګل، نو د بچ کېدلو چانس په تا کې نشته، خامخا به مرې. او که په کور کې ښه په ارام باندې کېناستې، په سور کېناستې، نو بس هېڅ هم نشته. یا د بجلی خطرناک مزي دي، 11 33 لنډه وغیره وغیره، هغې ته ور وختې، نو د او تا وله ګوتې ورړو چې خطرناکه بجلی پکې موجود ده، او د هغې باوجود هم ته لاس ور وړې ورخېجې، یاره وخت به مې پوره و، نو د دې کس به وخت پوره و، نو ځکه دې بجلی ونیو. نو چې تال ته ورخېږي، تا ته پته ده چې ښه دا بجلی راغلې ده او خطرناکه بجلی ده، نو که ورختلی نه وې، ښه په ارام په تا باندې به هېڅ هم نه وي. 20 کاله 25 کاله عمر، دا عمر به ستا نور هم سیوا وی، ځکه دا تقدیر معلق و. که ونه ختې، اوس 20 کاله عمر کې مړ شو، نو کېدای شي ستا عمر 50 کالو ته رسېدلی وي، 50 کالو ته رسېدلی وي، نو دا معلق دې ته تقدیر ویلی کېږي.